بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ویډیو عنوان هغه دا دی چې یاره ماشومان د 14-15 کالو شي دا ولې د مور و پلار دښمنان شي، د مور و پلار سره نه لګي، مور و پلار سره خبرې نه کوي، د مور و پلار نصیحت پې اثر نه کوي. هر کله چې ماشوم پیدا شي تر 15 کالو پورې ماشوم دا د مور و پلار دپاره کھلونی، د کور د هر یو فرد دپاره دا ماشوم کھلونی، څوک چې راځي په هغې کې رالي او ماشوم چې کوم دی نو خاندي. د مور و پلار مینه، د کور د هر یو فرد مینه د ماشوم د پوره ملاوي. او د دغه ماشوم دپاره مور و پلار په دنیا کې په 1 نمبر باندې مهربانه چې زما دپاره چې څه دي نو هغه زما مور و پلار دي. هر کله چې بیا ماشوم د 15 کالو شي پلار ته ولګي، هغه ماشوم په خپل نږدې چې کوم سکول یا سکول کې داخل ماشوم سکول ته روان شي. په سکول کې د دغه ماشوم څه دوستان پیدا شي. هغه ماشوم چې مخکې مور و پلار له کوم ټایم ورکو، مور و پلار ماشوم له کوم ټایم ورکو، اوس هغه ټایم هغه ماشوم ته نه میلاوي. دې وجې نه بیا د ماشوم هغه ټایم لږ شي نو مور و پلار سره هغه مینه ورو ورو کمیږي. او په دغې دوران کې چې کوم دی هغه ماشوم الریډي وړه خور راغلي یا ورور راغلي، د مور و پلار هغه مینه په خپلو بچو کې تقسیم شي. نو هغه ماشوم ته چې به اول 100% مینه میلاوېده نو اوس ورته 50% یا 30% یا 40% مینه میلاوېږي. خو خلکو په پیرس کې مور پلار به 1 نمبر باندې، نو اوس چې کوم دی مور پلار هغه نمبر 3 4 5 ته ورسېدو. دغې نه اوس چې کوم دی په 1 نمبر ماشوم دوستانې د ماشوم یا ټیچري یا قاري صاحب یا هر څوک نو دا د ماشوم په پسندیده اشخاصو فهرست کې. چې ماشوم بیا د 10 کالو شي نو د 10 کالو نه پس بیا د دې ماشومو د خوښو خلکو هغه فهرست چې کوم دی نو هغه بدل شي. په 1 نمبر باندې ماشوم دوستان راشي، په 2 نمبر باندې یا د یو فوټبال پلیر یا د یو کرکټ پلیر یا د یو اکټر یا دغه یو ټیچر یا بل څوک دا نمبرې پسندیده اشخاصو فهرست کې دوی راشي. بیا پکې چې کله دغه اشخاص ختم شي، دغه افراد ختم شي، بیا د مور و پلار نمبر راشي. د مور و پلار نمبر بیا په فهرست کې یا په 8 نمبر یا په 9 نمبر یا په 10 نمبر 10 کاله چې کله د ماشوم عمر پوره شي نو خامخا ماشوم ورانې شروع کړي. نو مور و پلار بیا ماشوم ته نصیحتونه کوي، چې په نصیحتونو نه کېږي نو بیا وهل ورسره شروع کړي. چې وهل ورسره شروع کړي نو بیا مور و پلار هغه ماشوم سره چې سختي کوي نو ماشوم مزاج هم سختېږي. نو بیا د مور و پلار خبره هغه ماشوم هغه بیا نه مني. او دا مسله د پوره دنیا ده. هر کله چې ماشومان 14-15 کالو شي هغه په هر ځای کې په دنیا کې هغوی به دغه رنګې سخت مزاج سخت فطرت وي، خبره به پرې اثر نه کوي، خبره به نه پوهېږي. نو اوس چې کوم دی په دې وخت کې بیا مور و پلار له څه کول پکار دي، څه طریقې سره مور و پلار هغه خپل بچي هغه خپل دوستان جوړ کړي، خپلې سینې ته راجوخ کړي او څه طریقه ورسره وکړي چې یاره مور و پلار د هغه ماشومانو سره دوستي وکړي، د هغوی سره دښمني او بچي د مور و پلار دښمنان نه شي، مور و پلار د بچو دښمنان نه شي. دا څه طریقه کول پکار دي. د 1 نمبر طریقه خو دا ده د ماشومانو سره چې د مور و پلار کم تعلق دی په هغه تعلق کې ورځ په ورځ اضافه راشي. ورځ په ورځ هغه تعلق کې اضافه راشي. دا نه چې د ماشوم او د مور و پلار تعلق ورو کمیږي. د مور و پلار ماشوم ته د ورځې 10 منټه هم نه ورکوي او ماشوم هم کور کې مور و پلار ته 10 منټه نه ورکوي، بلکې ټایم ته اخیستل پکار دي. 2 نمبر د خپلو بچو د دوستانو جوړولو 2 نمبر طریقه چې کوم دی هغه دا ده چې خپل بچي د کور یو فرد وګڼئ. څنګه چې مشران په کور کې هغه د کور یو فرد حسابېږي، دغه رنګې دغه ماشومان کم چې زلمي شوي دي 14-15 کالو ته رسېدلي دي دا هم د کور یو فرد وګڼئ. که چېرې هغوی سره څه خبره تاسو کوئ هم نو ښه په طریقه ورسره خبره وکړئ، د هغه خبره ښه په توجه سره واورئ. که چېرې هغه خبره څه دلیل غواړي هغه له د خبرې دلیل ورکړئ. او 3 نمبر طریقه چې کوم دی د خپلو بچو د دوستانو جوړولو هغه دا ده که چېرې ماشومان څه ښه کار وکړي، نیک کار وکړي، یا صدقه وکړي یا خیرات وکړي یا مونځ وکړي یا تلاوت وکړي یا رښتیا ووایي، په دې معنی د هغه ماشومانو حوصله افزایي پکار ده. 4 نمبر طریقه هغه د بچو د دوستانو جوړول دا ده چې بچو له ورځ او شپه کې 24 غنټو کې څه نه څه ټایم ورکړه چې په هر ټایم کې ته د خپل بچي نه سوال کې هغه ته د هغې جواب درکړې. په 100% کې به 10% ته د مایک چې کوم دی او خپل ځان سره ساتي، خپل بچي نه به سوال کوي او 90% چې کوم دی نو هغه بیا خپل بچي ته ستا خبرې جواب درکړي. دغه رنګې خپلو بچو ته د هر چا پته لګي چې زما د بچی څه خوښوي.
نو که چېرې په کھیل کود کې ستا بچی یا فټبال خوښوي یا کرکټ خوښوي یا دغه رنګې بیډمنټن خوښوي یا بله لوبه خوښوي نو هغه له هغه خپل بچي له د هغې لوبې چې کوم سامان دی کوم ضروریات دي هغه ورته مهیا کړه چې ستا بچی د مازدیګر نه واله ماښام پورې هغه ګیم کوي هغه پریکټس کوي. او دغه نه علاوه شپږمه طریقه چې کوم دی نو هغه دا دی که چېرې ماشوم درته نصیحت کوي هغه بیا هم ستا نصیحت هغه نه مني نو ته د دغې ماشوم د نصیحت دپاره دغې ماشوم د پوهه کولو دپاره هغه ماشوم چې د چا سره مینه ساتي د چا سره محبت ساتي مثال یو استازی دی یا په ماماګانو کې یو ماما دی یا په ترګانو کې یو تره دی هغه سره خبره وشي چې یاره د ماشوم دغه رنګې خبره نه مني دلته څه نصیحت وکړه د پوهه کړه نو هغه به د هغه نه بیا مدد اخیستل پکار دي. نو دا د ماشومانو د پوهه کولو د هغوی سره د وخت تېرولو یو څو خبرې وي که چېرې زما نه به دې خبرو کې څه کمی کوتاهي شوې د هغې زه معذرت خوایم. دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.